وړوکی ماشوم راغله بوډاګان شو خو زموږ څه مستقبل پته ونه لګېده. موږ چې اوس افغانستان ته ځو موږ دې خلکو څخه خفه کېږو. روزګار نصیبې خبرې دلته به الله برابر کړي. دا ترهګرۍ دا کومې کیسې چې دلته روانې دي په دې کې پاکستان څو ځله خواست وکړو د افغان حکومت نه غوښتنې وکړې چې موږ ته دا فلاني کسان دي یو لیست یې ورکړو چې دا راکړې خو د هغې په بابت کې څه ونه شو. په دوحه کې خبرې وشوې په استنبول کې وشوې خو د هغې هېڅ نتیجه راونه خته او بیا هم دلته د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ دا واقع روان دي. افغانستان ته هم دا درخواست لرو چې دومره دغه مه کوئ تریخوالی مه کوئ. خیر دی پاکستان هم زمونږ خپل وطن دی او خپل وطن خو به یې ګڼو ولې چې نمک هم نه دی خوړلی اوسه پورې به کې لګۍ او روزي ګټو. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومه جګړه ده په دې باندې ټول افغانان ډېر سخت خفه دي. وجه دا ده چې دا سره ورونه دي او ورونو بېلتون کله په منځ کې نه راځي. نو په دې باندې موږ ټول سخت خفګان احساروو.